أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. د دې آیات تعلق هم د واقع د وفد د نجران سره دی. کله شپېته کسان رالل او نبی علیہ السلام سره مناظره وکړه، په مناظره کې اوپړه شو. چې کله بیا واپس کېده نو خلقو ته دا خبره وکړه چې په دې پیغمبر باندې موږ ایمان ځکه نه راوړو چې دی د عربو پیغمبر دی، مکی والا ته د پیغمبر را لېږلی شوی دی، دی د ټولو خلقو دپاره پیغمبر نه دی. نو الله رب العالمین د آیت نازل کړ چې د دې پیغمبر په باره کې خو الله پاک د مخکنو پیغمبرانو نه لوزونه اخیستي دي چې کله تاسو ته منګه کتاب درکو، حکمت درکو، بیا پیغمبر درغی چې تاسو د کتاب تصدیق کوئ، نو تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ، تاسو به د هغه امداد کوئ. الله پاک دوی ته فرمایلي وو د پیغمبرانو ته چې تاسو په دې باندې اقرار کوئ او زما سره په دې باندې لوز کوئ. نو ټولو پیغمبرانو په دې باندې لوز کړی او اقرار یې کړی دی چې اقررنا. الله پاک ورته فرمایلي دي فاشهدوا انا معکم من الشاهدین، تاسو ګواهان شئ، خلق په دې باندې ګواهان کوي، ازم په دې باندې ګوایم. نو د پیغمبران الله پاک لوز کله اخیستی او په دې کې دوه قوله دي. یو قول دا دی چې په عالم زر کې کله چې دا انسانان د آدم علیه السلام په شا کې د سرو میږو په شکل کې وو، نو په هغه ټایم کې الله پاک د دوی نه لوز اخیستی و چې تاسو له به زه کتاب در کومه، د پوهې او د فیصلې خبرې بدل در کومه. بیا به تاسو ته پیغمبر راځي، د دې پیغمبر د مراد آخري پیغمبر دی چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د هغه تصدیق به کوئ او د هغه امداد به کوئ. او دویم قول به کې دا دی چې دا په هغه وخت کې دا لوز الله پاک اخیستی و چې کله دا پیغمبران دنیا ته راولېږله او پیغمبران شو، دونه یې دا لوز واخیسته چې تاسو خو راغلی دلته، خو ستاسو نه وروستو بل یو پیغمبر چې کوم دی هغه را روان دی، نو تاسو به د هغه امداد کوئ، د هغه باندې به ایمان راوړئ. نو الله پاک د خدا پته وه چې دا آخري پیغمبر د دغه پیغمبرانو په زمانه کې نه راځي، دی به وروستو راځي. نو د دې لوز اخیستو فایده څه وه؟ نو فایده د هغې دا ده چې الله پاک عظیم شان د دې پیغمبر خلقو ته ښکاره کو چې دا داسې عظیم الشان پیغمبر دی چې مخکنو پیغمبرانو نه لوز اخیستی دی. که بالفرض تاسو په زمانه کې دا پیغمبر راشي نو تاسو په خامخا به د ایمان راوړئ. نو چې په هغه باندې ایمان راوړي، د هغه امداد کوي، نو مطلب دا شو چې دغه پیغمبران به د په امت کې راځي، امتیان به نو نورو پیغمبرانو چې کوم دی هغه خو مخکې تیر شوي دي. یو پیغمبر چې دی به بیا وروستو راځي، عیسی علیه السلام، هغه به هم یو قسمه د امتي په حیثیت باندې راځي. هغه به د نبی علیه السلام په دین باندې عمل کوي، په دې شریعت باندې به فیصلې کوي. آخر کې چې هغه راکوشي د اسمان نه او بیا فیصلې کوي، نو قرآن او حدیث موافق فیصلې به کوي، په انجیل او په دې باندې فیصلې نه کوي. او بله فایده په دې کې دا وه چې الله پاک د لوز د دوی نه ځکه اخیسته چې دوی له په دې کلک عزم او پخې اراده باندې ثواب ورکړي. دوی دا پخه اراده وکړه د پیغمبرانو که چېرته زموږ په زمانه کې آخري پیغمبر راشي نو موږ به خامخا د امداد کوو، د باندې به ایمان راوړو. نو په دغه اراده باندې الله پاک دوی له ثواب ورکړو. نو څوک چې د دې نه مخ اړوي، د دې نه وروستو، نو دغه کسان فاسقان دي چې بیا دا خبره نه مني، نو هغه به د الله پاک نافرمانه بندګانې. نو پیغمبران چې کوم دی هغه نافرمانه نشي کېدی، هغوی د الله خبره په هر حال کې منله. بیا زجر دی، رټنه د دې خلقو ته چې آیا دوی د الله د دین نه علاوه نور دینونه لټوي او تلاش کوي. حال دا دی چې د الله دپاره خو
تابع دي هغه څوک چې په ځمکه کې دي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي په خوشحالۍ سره په زور سره وإلیه یرجعون دی الله پاک ته واپسی ده نو د دین اسلام نه علاوه بل هیڅ دین الله په نسبت قبول نه دی نو په دې وخت کې چې دوی دا دعوه کوي چې موږ يهوديان یو دین د يهودیت موږ قبول کړل په دې کې کامیابی ده دا خبره غلطه ده او که نصرانیان وایي چې موږ په دین د نصرانیت باندې او په دې کې کامیابی ده دا هم غلطه ده په دې کې کامیابی نشته الله په نسبت مقبول دین هغه دین اسلام دی هغه دین چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړ دی او د دې دا د الله دین دی د الله لپاره هر څوک تابع دي دا د الله قانون دی الله قانون را لګل دی دا به مني خلقه هغه په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی څوک په خوخه مني څوک په زور باندې مني نو په اسمانونو کې فرشتي دي هغه په خوخه باندې دا دین منل دی الله په قانون منل دی هغه ته د عبادت کول ډیر آسان دي لکه څنګه چې انسانانو ته د ساغ استل آسان دي د قشن هغه ته د عبادت آسان دي هغه په رکوع او په سجده او په منځونو په عبادتونو باندې ستړي کیږي نه او په ځمکه کې چې کوم دی هغه ته ګران دی ځکه عبادت چې دی عبادت دي ته وایي د الله پاک حکم منل خو چې په نفس باندې ګراني الله چې کوم قانون را لګل دی چې دا سړی مني خو په نفس باندې هغه ګراني او بد ښکاري نفس ته نفس دا نه مني چېره نفس خو وایي چې ته ګرځه چکرې لګوه ښه خوراکونه کوه مانځه مونځ ګران دی نفس چېرته دا مني چې مونځ کوه روژې نه سه حج ته ځان سړی کوه نو دا په ځمکه کې چې کوم مخلوق د انسانان دوی په زور باندې کوي په ناخواښۍ باندې او یا احکامات د الله پاک دوه قسمه دي یو تکوینی امور دي او دویم چې کوم دی هغه تشریعي امور دي نو په تشریعي امورو کې چې د شریعت په تور باندې الله پاک احکامات نازل کړي دي مونځ کوه روژه نسه حج کوه زکات ورکوه دا تشریعي احکام د شریعت سره د تعلق دی نو دی کې اختیار دی انسان ته دا په خپل خوشحالۍ باندې کوي چې څوک کوي چې ثواب به ورکوي نه کوي عذاب به ورکوي بعضې هغه تکویني امور دي چې هغه په زور باندې پې الله پاک کوي لکه په یو سړي باندې مرګ راتلل بیماری پې راتلل آسماني آفت نه مال ختمېدل د هغه د اولاد او د بچو مړه کېدل ختمېدله دا تکوینی امور دي او په دې کې دی مجبوره دی دی که غواړي او که نه غواړي دی خدا نه غواړي زه مړ شم او دا هم نه غواړي زما زوی دې مړ شي یا مې دې پلار مړ شي او دا هم نه غواړي چې زما د مال هلاک شي او ما ته دې نقصان ورسي خو دا د خدای طرف نه په زور باندې د باندې یو فیصله مسلط کیږي بیا که دی غواړي که نه غواړي که د خوښه یا که خوښه نه نو په زور بیا الله پاک دا کارونه کوي نو د الله دپاره تابع دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې دی په خوشحالۍ سره او په زور سره الله پاک ته واپسي ده نو قول آمنا بالله نو تو وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ایمان راوړلی په الله باندې په هغه احکاماتو باندې چې نازل شوي دي په موږ قرآن او هغه چې نازل شوي دي په ابراهیم علیه السلام باندې لکه صحیفې د هغې او اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام چې هغه د ابراهیم علیه السلام زامن دي یعقوب علیه السلام چې دا د اسحاق علیه السلام زوی دی د ابراهیم علیه السلام نوسی دی والا اثبات د هغه په اولاد کې د یعقوب علیه السلام لقب چې و هغه بني اسرائیلو نو د هغه اولاد بني اسرائیل دی نو دا بني اسرائیلو کې تقریبا 4,000 پیغمبران راغلي په هغه پیغمبرانو باندې چې کوم صحیفې نازلې شوي دي احکامات نازل شوي دي وما اوتي موسی هغه چې موسی علیه السلام ته ورکړی شوي دي عیسی علیه السلام ته ورکړی شوي دي کتابونه لکه تورات او انجیل والنبیون من ربهم هغه پیغمبران چې نور پیغمبران چې هغو ته د رب د طرف څخه کتابونه ملاو شوي دي نو موږ فرق نه راولو په مابین د یو کس د دوی کې او موږ د الله دپاره غاړه ایښودونکي وو نو په دې کې تعریض دی دې خلقو ته د یهودو او نصاراو ته خاص کر دغه وفد د نجران ته چې دوی وایي چې موږ عیسی علیه السلام منو او نور پیغمبران موږ نه منو دا پیغمبر د عام مخلوق دپاره پیغمبر نه دی رالیږلی شوی دی خو د عربو دپاره پیغمبر دی نو ته ورته ووایه چې موږ خو دا ټول منو ستاسو هغه هم منو مخکې چې تېر شوي دي هغه هم منو ابراهیم علیه السلام هم منو او د هغه زامن هم منو موسی علیه السلام باندې کتاب نازل شوی هغه هم موږ منو عیسی علیه السلام هم منو موږ په دې کې هېڅ تفریق نه کوو جداوالی نه کوو
اجمالا په دې ټولو باندې زمونږ ایمان دی. هر څو کسان چې دي پیغمبران 1,37,000 زیاتو کم دي او که 2,37,000 زیاتو کم پیغمبران دي او که 8,000 دي په بعضې روایتونو کې دغه دي. نو موږ د الله دین ته غاړه ایښودې ده، بس هغه منو نو چې الله پاک کوم حکم نازل کړي موږ ته ووایي چې دا زما پیغمبر دی او دا ما د مخلوق د هدایت دپاره رالیږل دی، موږ یې منو. څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین لټوي نو د هغه نه دا نه قبلیږي، دی په آخرت کې د تاوانیان نه. په دنیا کې الله پاک دغسې سړي له توفیق د نیکۍ نه ورکوي او په آخرت کې الله پاک دله ثواب نه ورکوي، بدله اجر دته نه میلاویږي. اسلام نه علاوه بل دین لټوي. نو په دنیا کې ډېر مذاهب دي، مختلف قسم خلق اوسېږي، لیکن د دې ټولو مذاهب والا دا ناکامه دي. کامیاب سړی پکې هغه دی چې هغه اسلام قبول کړ دی، مسلمان دی. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، دا بیا تعریض دی دغه خلقو باندې. څرنګه الله پاک هدایت وکړي هغه قوم ته چې هغو کفر کړی وروستو د ایمان نه، او دوی ګواهان دي چې پیغمبر چې دی آخري پیغمبر دا حق دی. دوی ته معجزات راغل دي، واضح دلایل د الله د طرف ته راغل دي. نو الله پاک داسې ظالمانو ته هدایت نه کوي، دا ظالم قوم د الله پاک دوی ته هدایت نه کوي. نو دا دغه نصارا دي، یهود دي چې دوی ایمان راوړی په خپلو کتابونو، وروستو چې آخري پیغمبر راغی، آخري کتاب راغی، په هغې باندې کفر وکړو، هغه یې نه منه. حال دا دی چې دوی ښه په دې خبره باندې ګواهي کوي چې دا آخري پیغمبر حق دی او معجزات دوی ته معلوم دي. د الله د طرف نه چې کوم آیاتونه نازل شوي دي په هغه باندې هغه دوی ته معلوم دی چې دا په حقه دی، او د هغې باوجود چې په ایمان نه راوړي خو ضدیان دي که نه، د ضد د وجې نه. نو دا ظالم قوم دی، الله پاک دغسې ظالمان ته هدایت نه کوي. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. اوس نتیجه د دوی بیانوي. دا کسان چې د دوی بدله دا ده چې په دوی باندې د الله پاک لعنت دی، د فرشتو لعنت دی، د انسانانو په جمع. دوی به همیشه په دغه لعنت کې فیها کې ضمیر دی لعنت ته راجع دی چې په دې لعنت کې به همیشه وي. لعنت چې کوم دی هغه اور د جهنم دی، دوی د جهنم په اور کې لا یخفف عنهم العذاب. د دوی نه به دا عذاب نه سپکېږي او نه به دوی ته مهلت ورکولی کېږي. هغه کسان چې توبه وباسي د دې نه وروسته خپل عمل یې ټیک کړه او په دې آخري دین باندې عمل وکړو او په قرآن باندې روان شو، اصلاح د عمل یې وکړه، نو خدای پاک به بیا دوی وبخي، ځکه الله پاک بخونکی مهربانه دی. بیا فرمایي چې ان الذین کفروا بعد ایمانهم، د عدم توبې ذکر کوي او په دې لاندې آیت کې د عدم قبولیت د فدیې ذکر کوي چې د دغه کسانو توبه نه قبلېږي. په لاندې آیت کې بیا وایي چې د دوی نه فدیه هم نه قبلېږي. یقینا هغه کسان چې کافر دي، کفر یې کړی وروسته د ایمان نه، بیا زیات شوي دي په کفر کې، نو د دوی توبه به چاته قبوله نه شي او دا کسان ګمراهان دي. هغه کسان چې کافر یې او مړه شي، حال دا دی چې دوی په کفر کې مړه شي، کافر مړه شي، نو فلا یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، نو هرگز به قبوله نه شي د یو کس د دوی نه ډکه ځمکه سره زره، ولو افتدا بیا اگر چې د فدیه ورکړي په هغې سره، هغه فدیه کړي، ډکه ځمکه سونه د خپل ځان نه قربان کی، دا قربانی د د طرف نه قبلېږي. نو چې یو سړی کافر او مړ شي په کفر باندې، نو خدای پاک د ده نه ډکه ځمکه سونه نه قبلوي. ده ته به ووایي چې په دنیا کې اسانه خبره وه، اسانه خبره که په ورځ د قیامت دی دا ډکه ځمکه سونه د ده شي، لکه دا ټوله ځمکه الله پاک د سونه وډکه کړي، ده ته وایي چې دا د ځان نه قربان کا ځان په اخلاص کا، فدیه ورکا، دی دغه زړه وکړي چې دا ټول سونه زه قرباني کوم. نو خدای پاک به ورته ووایي چې په دنیا کې تا ته ما اسانه خبره کړې وه چې زما عبادت کوه، زما سره شریکه مه جوړوه، په هغې باندې ته عمل نه کوه. اوس دا اسانه نه قبلېږي. نو پته ولګېده چې په کفر باندې مړ شي نو د ده بخښنه نشته. نو بعضې خلک چې دا وایي دا ملحدان چې دا د خدای اختیار دی، پته نه لګي چې څوک جنت ته ځي او څوک کامیاب دی. نو څوک دا کافر به جنت ته ځي چې په کفر باندې مړ شي که نه، یهودي دی، نصراني دی، هندو دی او سیک دی او مجوسي دی او دی په دغه کفر باندې مړ شي، دی به بیا جنت ته ځي، دی به خدای پاک وبخي. خدای پاک وایي ما پې دا جنت حرام کړی دی، دی به دوزخ ته ځي. د ده نه ډکه ځمکه سونه نه قبلېږي. دی وایي پته نه لګي، وایي په دې جنت ته راشي. پته لګېدل ده، موږ ته قرآن راغلی دی، حدیث راغلی دی، په هغې باندې موږ ته معلومات شوي دي.
اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. دا کسان د دوی لپاره عذاب دی درناک او د دوی لپاره به هیڅوک امدادي نه وي. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، هر کله چې واغسته الله پاک کلک لوز د پیغمبرانو نه، لما آتیتکم خامخا هغه چې موږ درکو تاسو ته من کتاب د یو کتاب نه، وحکمت او د حکمت خبرونه، ثم جاءکم رسول او بیا راشي تاسو ته پیغمبر مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي چې آخري پیغمبر دی. لتؤمنن به، نو خامخا تاسو به ایمان راوړئ په هغه باندې، ولتنصرنه خامخا تاسو به امداد کوئ د هغه. نو پیغمبران کې چاته وی د نبی علیه السلام په زمانه کې، نو هغه به ایمان هم راوړی، امداد به هم کړی. نو د دې آیت نه علماو دلیل نیول دی چې دا خضر علیه السلام چې کوم دی دا ژوندی نه دی. که خضر علیه السلام ژوندی وی په هغه کې اختلافي مسله ده. کوم کسان چې وایي هغه ژوندی نه دی، نو د هغو دپاره دا دلیل دی. نو که هغه ژوندی وي نو خامخا بیا د نبي علیه السلام امداد به یې کوو، ځکه دغه پیغمبرانو نه الله پاک لوز اخیستی و چې تاسو به د ده امداد کوئ. نو بدر غذا شوي ده، د احد غذا شوي ده، د یرموک او د خندق غذاګانې شوي دي، او په هغې کې دا خضر علیه السلام نه چا لیدل دی، نه د نبي علیه السلام امداد کړی نه و که مړو. بعضې وایي چې نه ژوندی دی. 4 پیغمبران دي چې هغه 2 په ځمکه باندې ژوندي دي، 2 په اسمان کې. یو خضر علیه السلام دی او یو الیاس علیه السلام دی وایي. 2 چې کوم دي بره په اسمان کې، یو ادریس علیه السلام دی، یو عیسی علیه السلام دی. عیسی علیه السلام باره کې زموږ عقیده دا ده چې ژوندی دی، بر په اسمانونو کې دی. دا نور 3 چې کوم دي دغه کې شک دی. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري، نو وی الله پاک تاسو اقرار کوئ او تاسو اخلئ په دې خبره باندې زما لوز، زه تاسو سره لوز کوم، دا لوز تاسو قبلوئ. نو قالوا اقررنا، نو دې پیغمبرانو یا موږ اقرار کوو چې موږ به د دې پیغمبر باندې ایمان راوړو او د امداد به کوو. قال فاشهدوا، نو الله پاک وفرمایل چې تاسو ګواهان شئ، وانا معکم من الشاهدین، او زه ستاسو سره د ګواهان نه یم. فمن تولى بعد ذلك، پس هغه څوک چې هغه مخ واړوي د دین وروستو، فاولئک هم الفاسقون، دا کسان فاسقان دي. افغیر دین الله یبغون، آیا د الله د دین نه علاوه نور دین دوی طلب کوي، تلاش کوي، لټوي. وله اسلم من فی السماوات، خاص الله دپاره غاړه ایښودي د هغه چا چې هغه په اسمانونو کې دي، والارض په ځمکه کې دي، طوعا په خوشحالۍ سره، وکرهن په زور سره، په ناخواښۍ. والیه یرجعون، خاص الله پاک ته به واپس راشي دوی. قل آمنا بالله، ته ووایه موږ ایمان راوړلی په الله باندې، وما انزل علینا، او په هغه څه باندې چې نازل شوي دي موږ ته، وما انزل علی ابراهیم، په هغه څه چې ابراهیم علیه السلام ته نازل شوي دي، اسماعیل علیه السلام ته، اسحاق علیه السلام ته، یعقوب علیه السلام ته، والاسباط د هغه اولاد ته. وما اوتي موسی، او په هغه کتاب چې ورکړی شوی د موسی علیه السلام ته، او په هغه کتاب چې ورکړی شوی د عیسی علیه السلام ته، والنبیون من ربهم، او پیغمبرانو ته د طرفه د رب د دوی نه. لا نفرق بین احد منهم، موږ فرق نه راولو په مابین د یو کس د پیغمبرانو کې. ونحن له مسلمون، او موږ د هغه لپاره غاړه ایښودونکي وو. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، څوک چې لټوي د اسلام نه علاوه بل دین، فلن یقبل منه، نو هرگز قبول به نشي د ده نه دغه دین. وهو فی الاخرة من الخاسرین، دی په آخرت کې د تاوانیان نه. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، څرنګې به هدایت وکړي الله پاک یو قوم ته چې هغو کفر کړی وروسته د ایمان د دوی نه. وشهدو، او دو ګواهان دي، ان الرسول حق، چې د آخري پیغمبر حق دی. وجاءهم البینات، او راغلي دو ته واضح معجزات دلایل. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله پاک هدایت ته قوم ظالم ته. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنة الله، دا کسان بدله د دوی دا ده چې په دوی باندې به د الله پاک لعنت یې د فرشتو د انسانانو اجمعین د ټولو. خالدین فیها، دوی په دغه لعنت کې همیشه. لا یخفف عنهم العذاب، نه به سپکېږي د دوی نه عذاب، ولا هم منظرون، نه به دوی ته مهلت ورکولی کېږي. الا الذین تابوا، مگر هغه کسان چې توبه وباسي، من بعد ذلک وروسته د دې نه، واصلحوا، او عمل ټیک کړي خپل، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله پاک بخونکی مهربانه دی. ان الذين كفروا بعد ایمانهم، یقینا کسان چې کفر کوي وروسته د ایمان پلنه، ثم ازدادوا کفرا، او بیا زیات شي په کفر کې، لن تقبل توبتهم، و هرگز به قبول نشي د دوی توبه. اولئک هم الضالون، دا کسان خاص گمراه دي. ان الذين كفروا وماتوا، یقینا کسان چې کافر دي او مړه شي، وهم کفار، نه حال لري چې دوی کافر په حالت د کفر کې مړه شي، فلا يقبل من احدهم ملء الارض،
نو هرگز به قبول نشي د یو کس دوی نه ډکه ځمکه ذهبا سره زر ولو افتدا به اگر که دی فدیه ورکړي په هغې سره اولئک لهم عذاب علیم دا کسان لپاره عذاب دی دردناک وما لهم من ناصرین نه به د دوی لپاره امدادیان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله